کلمتان دي مراد تینا کلامان دي دو خبری او اطلاق پر کلام باندې کلمې شی قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا کلمتان دو خبری دي حبیبتان محبوبتان خوخی دي الى الرحمن الله تبارک وتعالى حبیب فعیل وزن معنی د مفعول سره دي محبوبتان الى الرحمن الله تخوخی الله دې صفاتونه دي خدای رب العالمین په صفاتونه کې دا صفات الرحمن راوړ دا ول یو دی وجه کلمتان حبیبتان سره وزن برابر شي او دویم دی وجه نه چې په دومره دوه وړ کوټو کلمو باندې الله دومره زیات اجر او ثواب ورکړي دا د الله تبارک وتعالى د رحمت تقاضا الله په دې امت باندې رحم کوي مهرباني کوي دا هغه رحمت د تقاضا په بنیاد باندې په دې دوه کلمو باندې دومره ډېر اجر او ثواب دا ورکړي حبیبتان محبوبتان خوخری الى الرحمن الله تبارک وتعالى خفیفتان علی اللسان آسان دی په جبه باندې سپکی دی په جبه باندې او جبه باندې ولې آسان دی ځکه دې کې حروف حلقې نشته او جبه باندې آسان هغه حروف چې هغه قریب المخرج هغه نشته هغه په جبه باندې سخواله راوړي یا د قرات په اصطلاح کې دې کې حروف د شدت او استعلاء دا پکې نشته نو ځکه وایي چې دا آسان دی همدارنګه فعل پکې نه ځکه فعل ثقيل بل بصر اسم خفیفتان آسان دي على اللسان په جبه باندې ثقيلتان فی الميزان درندین په تل د میزان امام بخاری رحمه الله د دې جملې د وجه د حدیث راو مناسبت ترجمه الباب سره راغی چې وزن د اعمال شته اعمال بدتلل کیږي ځکه دا دوه کلمې ثقيلتان دا درندین فی الميزان په میزان پتل د عمل دا وړې درندې هغه کلمې څه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله اسبح سبحان الله متلبسا بحمده حاصل د معنا دار چې څومره پاتیان دي څومره الله حمدونه دي ثناګان دي دا ټول الله تبارک وتعالى د لپاره ثابت دي وسبحان الله العظیم او پاک دې هغه ذات در پاکی دا چې هغه ډېر لوی ذات دی عظیم شان ذات نو دا کلمې تاسو وایي دې کې ډېر لوی اجر او ثواب او د دې کلمو سره سره چې آخر کې استغفر الله ورسره وي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله ورسره وي نو دې کې به کاروبار کې د انسان برکتي تجارت کې به برکتي مالوال کې الله برکت اچي او شپه ورځ کې سل پیرې دا وایي او یا سحر سنت چې وکړي مرخاته پورې دا وایي او دې کلمو کې ډېره زیاته فایده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا غیرو فاطمه رضی الله عنها نبی علیہ السلام د دې په اهل کې دا ډېره محبوبه خوښه غزا ته تلل دې یو کتل ملاقات یو کتل له غ جهان د بچ واپس راغی فاطمه رضی الله عنها کور ته بابل تلل فاطمه رضی الله عنها یو ځل نبی علیہ السلام ته غلامان راغلي علی کرم الله تعالی وجه ورته وایي چې ورشه خپل پلار ته نبی علیہ السلام ته ورشه غلامان دې راوړل چې تا ته صورت شي ولې ځکه میچن تاوی لاسونو باندې کوټړي خطري ځړان کې خطري او ورونی په سینه باندې سینه د سره شوی تکلیف دې درته همدارنګه زین په خپل جال کې جامې د ټولې ګرځېدلې شوي د ټولې خراج شوي نبی رسول الله د ورشه غلامان د پیچاګه خدمت فاطمه رضی الله عنها چې ورغله نبی رسول الله د ځوانانو صحابه کرامو سره ناست خبرې کولې وشل الله واپس راغله نبی رسول الله چې مجلس نه فارغ شو حضرت عائشہ رضی الله عنها ورته ویل چې فاطمه رضی الله عنها راغله او واپس راغله بیا څنګه راغله یو ماته پته نشته نبی رسول الله ورپسې دا غي کور ته راغله تپوس یې وکړي چې بچی څنګه راغلی هغې د حیا د وجې نه غږ ورته ونه علي رضی الله عنه ویل چې خبره به زه وکړم ما رالېږلې وه او ما دې دپاره رالېږلې وه چې نبي اسلام ته غلامان راغلي غلامان به درکړي دې دپاره چې ته د کار کسب نه خلاصه شي جامې دې ګرځېدلې دي لاسونه دې پوکړې شوي دي همدارنګه سینه دې سره شوې ده د مشک چلولو د وجې نه نبي علیه السلام ورته وفرمایل
چې تاسو ته یو شی ونه ښي چې هغه ډېر ګټور دی، ډېره ګټه لري، ډېر اجر او ثواب لري. نبي علیه السلام ورته سبحان الله والحمد لله الله اکبر شپې تاسې دا وایي 3 کرته، الله اکبر وایي 4 کرته، سحر سبحان الله وایي 3 الحمدلله وایي او الله اکبر 4 کرته وایي. دا د دنیا او د آخرت دواړو فایده پکې ده. دنیا فایده پکې ده چې تاسې تسبیحات وایي نو دې کې دا دنیوي کارونه په تاسو باندې اسانه چې کوم سړی ذکر اذکار کې عبادت کې منځونه کې تهجد کې نفلونه کې غیبت نه کې دروغ نه وایي هغې باندې روژه اسانه وي. چې څومره سړی غیبت کوي او همدارنګه ګناهونه کوي روژه کې باندې سخته وي. چې دغه تسبیحات ذکر اذکار کې دنیوي کار به در باندې اسانه او آخرت کې الله پاک تاسو په باندې اجر او ثواب درکوي. نو دې وجې نه دا تسبیحات وایي یو بچی په غلامانو باندې څه کوئ آخرت ګټه ځان ته ولټوئ والآخرة خیر وابقا. نو همدارنګه تسبیح چې وی د الله تنزیه پاکي مونږ بیانو رب العالمین په باندې خوشحالي لکه دنیا کې یو کس دی د هغې ته صفت کې نو هغه خوشحالېږي که نه خوشحالېږي د هغې صفایي که خوشحالېږي که نه خوشحالېږي رب العالمین په خپل صفایي باندې په خپل تنزیه باندې خوشحالېږي. نو دا وایي دې کې د دنیا ګټه هم ده او د آخرت د دواړو ګټه پکې موجوده ده.